الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه دلته راغلی درانه مېلمنو ته او محمدزي ته د زړه د کومې نه ستړي مه شوي یم په خیر راغلی السلام علیکم د دې نه پس نن زموږ په تاریخ کې یو ډېره اهمه ورځ ده کله نه چې محمدي قوم اتحاد جوړ شوی دی نو دا زموږ شروعات دی زموږ لپاره نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ ته په غضب خان زموږ په دې کاروان کې شاملېدو فیصله کړې ده زه په ځان د طرف نه پرې قابلې د طرف نه او د ټول محمدي قوم د طرف نه دته هرکلی وایم په خیر راغلې ستړي مه شئ وروڼو د محمدي قوم اتحاد ضرورت ولې زموږ دې قوم ته پېښ شو زه تاسو ته وایم هر کله چې یو انسان دا یو فطرتي خبره ده چې ده ته خپل حق نه میلاویږي معاشره یې نه ورکوي قانون یې نه ورکوي حکومت یې نه ورکوي نو دې به درې قسمه رد عمل ورکوي یا به دې خاموش شي او الله ته یې پرېږدي چې الله څه وکړه نو به دغسې وایي دویم به یا به دې خودکشي کوي دې به مایوسه شي یا به ټوپک راوالي او بغاوت به کوي دغه شان چې کله د یو قوم حقوق غصب شي دته حق نه میلاویږي دته انصاف نه میلاویږي دته خپل حق نه میلاویږي او کله چې د دوی منشور یو وي د دوی کوم ګول چې دی هغه یو وي نو دې نه بیا تحریک جوړ شي د محمدي قوم د تېر شوي 50 کالونه د ده حق غصب شوی دی د ده خلاف سازشونه شوي دي دې یې دیوال سره لګولی دی دغه وجه وه چې مونږه دا تحریک شروع کړو د خپل حق دپاره د خپل اتفاق دپاره خپل ځان د پېژندلو دپاره او چې کله یو قوم راپاسي او د ده منشور یو د ده ابجکټیو یو نو دې به کامیابېږي او چې دې کامیاب شو نو انقلاب به راشي او چې انقلاب راغی نو د ده نسلونه به کامیاب وي د ده نسلونه به خوشحاله وي محمدي قوم سره همدغه کې ده زمونږ ابجکټو یو دی اتحاد او اتفاق مونږه په دې خپل قوم کې په دې خپل وروڼو کې په دې خپل وطن کې په دې اشنغر کې په دې پښتونخوا کې او په ټول پاکستان کې خپل محمدي د یو کولو په میشن راپاڅېدلي او انشاءالله زمونږ ګډونو خو دا غوښتل هر چا محسوسوله خو ټول په غفلت کې وو ځکه چې زمونږ خلاف د هر طرف نه سازشونه شوي سیاسي طور باندې هم زمونږ خلاف سازشونه شوي او زمونږ قوم چې و د هغه
محمدزي قوم چې و هغه ته نه په سیاست کې ځای ورکړی شو، نه ورته په معاشره کې چا ځای ورکړ، نه مونږ په خپله خپل ځای پیدا کړ. په مونږ کې بې اتفاقي راله، زمونږ صرف د خپل سر بچ کولو کوشش شروع کړو، نو مونږ به حیثیت قوم دیوال ته ولګېدو. وروڼو دا کوم میشن چې مونږ شروع کړی دی محمدزی قومي اتحاد په نوم باندې، په دې کې به ډېر سازشونه کېږي او شروع شوي دي. مونږ به خپل غوږونه کوړه وساتو. وروڼو زه په مونږ کې هم داسې خلک به راننوتي وي د محمدزي قوم په نوم باندې، د محمدزو په نوم باندې، خو مونږ به ګورې خیال ساتو په مونږ کې به بیا هغوی اختلافات پیدا کوي، په مونږ کې به بیا بدګمانۍ پیدا کوي. وروڼو زمونږ میشن به یو وي، اتحاد اتفاق. کومې حجرې چې مونږ شړۍ کړې وې هغه به بیا ودانوو. کوم مړي چې مونږ پرېښي وو، کومې جنازې چې مونږ پرېښې وې هغه به بیا درسره شروع کوو، ورورولي به شروع کوو او د یو بل په غم زړ کې به یو ځای کېږو. الحمدلله چې زمونږ دا کومه خبره چې ده دا د قوم وخت ته به ورورسي او ورسېدلې ده. د دې دپاره به مونږ کوششونه کوو. تاسو ته پته ده د دې میشن دپاره اول مونږ د ځان نه سټپ اخیستی دی، خپل اختلافات هم الحمدلله ختم کړل او مونږ به داسې کمیټې جوړو. زمونږ په دې منشور مونږ جوړ کړو، په منشور کې مونږ داسې کمیټې به جوړو چې زمونږ اصلاح به کوو، زمونږ ورورولي به مضبوطو، زمونږ خفګان به ختمو، زمونږ د یو بل سره مقدمې به ختمو. وروڼو بعضې خلک وایي دا خو د خانانو ډوډۍ ده. وروڼو خانان کې زمونږ محمدزو کې ډېر غریبانان هم دي، ډېر مظلومان هم دي. زمونږ دا میشن صرف د مظلومانو دپاره، د یو طبقې دپاره، د یو قوم د خلاف مونږ نه یو. مونږ به صرف د ظلم خلاف کوو او مونږ به داسې د بلایي کارونه کوو چې محمدزي قوم یو شي او دا کوم ځپلي خلک چې دي دا مونږ په خپلو پښو ودرو. نورې خبرې به تاسو ته انشاءالله تاسو ته زمونږ مشران کوي او هغوی به تاسو ته په تفصیل سره خبرې کوي، خو صرف دا بنیادي تمهید ما تاسو ته وکړو چې تاسو په ذهن کې دا خبره پرېږدي چې دا دونه هلې ځلې چې مونږ کوو د دې مقصد څه دی. ډېره